جنازه نه رستو ځنې خلک دعا نه خلک منې کوي او وایي چې کله تاسو جنازه وکړو نو جنازې نه بعد دعا نشته او څوک دعا غواړي دې ته ناجایز وایي. دې خلکو ته گزارش دا ده چې دعا باقاعده حدیث نه ثابته ده، شرعي دلایلو نه ثابته ده، او چې کوم خلک دعا منې کوي دا د خپل دماغ علاج وکړي، دا د حدیثو مطالعه وکړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، چې کله تاسو په میت باندې په مړي جنازه وکړو لمونځ وکړو نو فورا فاخلصوا، دا فا تعقیب مال وصل د پاره ده، یعنی فورا تاسو هغه مړي د پاره اخلاص سره دعا وکړو. نبی کریم علیه السلام خو جنازې نه بعد مړي د پاره دعا حکم کوي او دا خلک منې کوي، نو دا خلک د خپل دماغ علاج وکړي. او بل قرآن پاک کې الله پاک ارشاد فرمایي او ډېر واضح ارشاد فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، چې کوم شی تاسو ته د الله نبی درکړي هغه تاسو واخلو، وما نهاکم عنه، او چې کوم شی نه مدینه جانان تاسو منې کی فانتهوا هغه نه تاسو منې سو. نو چې په کوم شی ممانعات وي او د مدینه جانان ممانعات کړاوي نو ته به منې کېږي. نو تر قیامت پورې به څوک دا ثابت نه کی چې نبی کریم علیه السلام جنازې نه بعد دعا نه منع کړې ده. نو چې الله پاک منع نه کوي، دی الله محبوب منع نه کوي، نو یو سړی پورته سي او دا خلک جنازې نه بعد مړي دپاره دعا نه منع کوي، نو دا خبره به څوک کوي؟ دې دپاره د دو خلکو په خبرو توجه مه کوو او دعا هر وخت غواړو، ځکه چې الله پاک فرمایي اجیب دعوت الداعی اذا دعان، چې دعا کوونکی کله هم دعا غواړي زه یې قبلوم. کني الله پاک دا هم فرمایلی سلی چې تاسو جنازې نه بعد دعا مغواړو، دا دعا زه نه قبلوم، نور هر دعا قبلوم. نو الله پاک مطلق هر وخت دعا قبلوي. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. زه د خلکو ته حیران الله دې تاسو موږ ایمانونه د خلکو